سړی چې پیژني هغه به معاملاتو نه پیژني چې دا څنګه سړی دی. د پګړۍ نه د چا پہچان نه کیږي، د ګیرې نه د چا پہچان نه کیږي چې دا څنګه سړی دی. نن سبا ډیرو خلکو ګیرې پرېږدولې دي، پګړۍ وهلې دي دې دپاره چې د دین اسلام لباس زه واچوم او خلک دوکا کم او معاملات په زیرو وي. ټول نه ضروري معاملات دي چې د ستا معاملات په ټیک وي. د ستا معاملات خراب وي نو د ظاهرا دینداري تا د جهنم نه نشي بچ کولی. نو د چا په ظاهر لباس باندې دوکان نشي، اعتماد اعتبار بچاو نه کې چې دا به ډېر ښه سړی وي، دا ډېر بزرګ سړی دی، د الله ولی دی، په سنتو برابر دی، او وروسته بیا وایي چې زه ووهلم، ما سره یې دوکه وکړه، ما نه یې پیسې وتښتولې، ما سره یې فراډ وکړ. نو د چا ظاهر لباس باندې غلط نشي. ډېر خلک ما داسې لیدلی دي چې بالکل ځانونه په سنتو برابر کړي دي، خو چې د هغوی معاملات وګورئ، د هغوی خلکو سره رویه وګورئ، د هغوی اخلاق وګورئ، بالکل زیرو دي. نو چې د سړی پہچان کوي، سړی پیژني، هغه به معاملاتو نه پیژني چې د دې معاملات څنګه دي، د دې اخلاق څنګه دي، د دې کردار څنګه دي.